حکومت د پاکستان او د پاکستان عوام دوی په دې ماشومانو نه بدوي چې دوی موږ په زور باسي. دا د پاکستان مقصد مېلمستیا ده. د حکومت همیشه دپاره داسې کار کړی که نه چې مهاجر یې ځورولي دي، د ځورولو په سر کې دوی ته بدل د یونیسیار یا د غیره سیستمونو نه پیسې راغلي بیا مهاجر په قرار شوي دي. چې کوم ملک تاسو سره 40 کاله احسان وکړو، اوس په کار نه راسي خپل وطن ته سړی لاړ شي، ځکه چې پاکستان خپل هم څه دی که نه خو باندې معذوره شوی دی. ازل چې هر څه جادو شوی دی په دې موږ نه پوهېږو که نه. ګورنمنټ ډېر زیات په غوسه دی که نه. پاکستان کې کومه ترخهګرۍ ګزار کېږي لګیا هغه افغانستان سایډ نه کېږي. خپل ملک خپل وطن دې کې ګرم ګڼئ که نه ګڼئ؟ پاکستان حکومت هم نه پرېږدي روانې که نه خو موږ دا څلوېښت کاله چې تېر کړه په همدې هغه هم تېر کړه لکه هوټل کې راوړه او خوره، بس نور خو څه موږ سره نشته دي. 4 لکه یا د 15 لکه یا د 2.5 لکه د ما سره د 15,000 هم کور کې نشته او نو بس دې غم کې چې اوس به موږ څه کوو. سلامونه ستړي مه شئ، په خیر راغلی. عدنان شدانی د محل موجود یم غلام بنډې کیمپ ته. څنګه چې تاسو خبر یې چې کوم افغان وروڼه پاکستان کې ژوند کوي 30 اګست هغه له اخري ډیډ لاین او کنفیوژن د افغانانو وروڼو کې هم سیار مختمو ولا مستقبل وسوي او هغه نه علاوه چې کوم اکثر هغه پاکستانیان وروڼه دي هغه هم اپډیټ اغستلو معلومات اغستلو هڅه کوي. ارزي زو چې کوم ځکه مو له افغان وروڼه ژوند کوي هغه له موجوده ژوند کوم یو کیفیت نه، کوم یو ټینشن، کوم یو تکلیف نه غي تریږي لګي دي هغه لغونی هغه خپل باندې اورو. د کوم چې ډیډ لاین د خپل وطن ته تلو ولا هغه د پرسه تیاری شته؟ هیڅ تیاری نشته. یو نیم ځای کې موږ اورو او میډیا باندې ګورو چې دا په زور وباسي او دوی نه دي. دا پاکستان یا بین الملل د دې پوښتنه وکړي چې تاسو ولې نه ځئ خپل وطن ته. اسلامي ملکونه څوک دا ضمانت راکوي چې دا حکومت بس تاسو باندې څوک بیا حمله نه کوي؟ دا ماشوم د کبال دی، دا ماشوم باندې چا زړه کېږي چې د کور نه یې وباسي او دی به ډیران وګرځي. حکومت د پاکستان او د پاکستان عوام دوی په دې ماشومانو نه بدوي چې دوی موږ په زور باسي. دا د پاکستان مقصد مېلمستیا ده. دا دردونکی دی چې زما دا بچي ځي او بېګا ته نهري او دا بچي مسخه زه اوس دې ځان افغانستان د سره رقم بوځم. زه د موټر کرایه نه لرم. د پاکستان د حکومت د پوځ نظامي حکومت نه د عوامو نه ټول نه موږ خوشحاله یو، خو دا مهرباني دې وکړي چې مهاجر ته دې داسې یوه طریقه لاره جوړه کړي چې هغه په عزت کې ملاړ شي. په کار دا ده چې پاکستان څه وکړي، دا د خپلې خاورې د خپل حکومت سپکاوی ونه کړي. د مهاجرت ژوند و تېرېدو او اوس لګیا دی چې وطن ته ځئ که نه. موږ سره خو د هېڅ شي وس نشته در سره. او څه کار روزګار کوي؟ کار همدغه کباړ مباړ په ډیرانو او کله هغه یو شی کله بل شی دغه کوو. او ورځ آمدن به تقریبا څومره وي؟ آمدن څونه دی خو مثلا که 500 وګټو 500 لاړې شي، که 800 وګټو 800 لاړې شي. او بس دا یو شی بل شی تاسو ته حالات خپله پته ده. پاکستان حکومت هم نه پرېږدي روانې که نه خو موږ دا 4 کاله چې تېر کړه په همدې هغه هم تېر کړه لکه هوټل کې راوړه او خوره، بس نور خو څه موږ سره نشته دي. 4 لکه یا د 15 لکه یا د 2.5 لکه د ما سره د 15,000 هم کور کې نشته او نو بس دې غم کې چې اوس به موږ څه کوو. موږ ته د ګاډو بندوبست، د خوراک، د هر یو شي دی. اوس پاس ګوره چې ځې نو مطلب هغه حالت خو هغه څومره یخ دی. په هغه حالت کې به د ماشومان د هغه به څرنګه وخت تېروي. 50 کاله په یو کار ځای باندې تېر شي، هغه ځای ته څه فکر کوي چې هغه ځای کې به څه شی وي. زما اوس خپله مطلب هغه دی 19 کالو که 11 کالو راغلی نو اوس هلته زه خپل ځای هم نه پېژنم چې زما کوم ځای و او کوم جایداد و او کوم ملک و. نو هغه باندې به بیا موږ څه کوو په دې یخ موسم کې. کوم ډیوریشن چې موږ ته پاکستان راکړی و هغه ډېر زیات کم ډیډ لاین و، تقریبا 1 منت و. په یو میاشت کې چې که څوک ځناور وموباسي هغه نه سنبالیږي. یو پکې د کرایه ټینشن جوړېدل چې په دې وخت کې ګاډي په 4 لک 5 لک باندې ځي، دا د خلکو ډېر غټ لوی ټینشن او پریشاني ده. دویمه داسې ده چې لار اوس د کوهاټ نه واخله تر تورخم باډره پورې دا تقریبا ټول 2.5 کیلومتره لار نه ده او دا په 3 ورځو 4 ورځو کېږي. دې ته انسان ته هر قسم ته حاجت راتللی شي، خوراک څښاک راتللی شي. چې خوراک څښاک موږ وکړو هغه خو به یوې لارې نه وځي، نو هغه مسله راتللی شي. زنانه پکې بیمار پکې. ما پرون یو نیوز اورېدل چې یوه زنانه په ټرک کې ماشوم پیدا شوی. دا درېیم هغه اړې ژوند، هغه اړې
زندگی داسې دی اوس هغه ملک نه ترقي یافته ملکونو کې راځي نه ترقي پذیر ملک کې راځي ژمی دی ډېر داسې ځایونه شي چې هغې ځای کې اوس خټه نه کېږي کاڼې نه لګول کېږي ایټه نه استعمالېږي ژوند پکې ډېر زیات سخت دی هغلته چې دی ستا د خوراک نه ډېره خرچه ستا اور په بلولو باندې راځي او ځان ته چې هغه ژوند کم ګرمایش جوړوي هغې باندې ډېره زیاته خرچه راځي کې پکې نه موږ ډېر خوشحاله یو خاص کر پی ټي آی ورونه چې دي هغه افغانانو دپاره یې هر وخت اواز اوچت کړی دی که هغه په حکومت کې و ګورنمنټ کې و او که اوس غریبان په حکومت کې شته هم نه دا ځل چې هر څه جادو شوی دی په دې موږ نه پوهېږو که نه ګورنمنټ ډېر زیات په غوسه دی که نه افغانان په جنګ کې دي نه په پاکستان کې جنګ خوښول غواړي نه په پاکستان کې شرپسندي خوښول غواړي که هغې غاړې هر څه حالات د هغه ملک له طرف نه دلته کېږي نو د دې زور او دوک د موږ نه وباسي د دې سیاست شکار د موږ نه کېږي سره څه کډوال د ځینې تلي دي که نه دي تلي دا ځل لږ سلسله تیزه ده ولې چې د افغانانو موډ هم اوس داسې شوی دی چې په بېعزتي کې خو د عزت وخت نه کېږي لږ دا ځل کیسه ماته بدله ښکاري زمونږ خپله دا کیم چې کوم دی دا تقریبا 1000 کورونه سمثینګ به لري نو د دې نه تر اوسه پورې د 30 نه بره کډې لاړې دي پرون مو ډي سي صاحب انټرویو کوله هغه خپل انټرویو کې وینا دا وه سره کوم کډوال چې ځي لګیا دي ټرانسپورټ پیسې مو ورکوو آیا ټرانسپورټ پیسې ګورنمنټ ورکوي دوی حمزه کیم پورې دا کډه وړي کم چې په لنډي کوتل کې دی خو د دې ځای پورې خو که زه ټرک کې کډه ویسم هم 20,000 روپۍ ریلیف شو نو هغې ځای نه به زه بیا کډه اړوم ګاډي کې اچوم بیا چې خپل ځای ته نو 2-3 ځلې ختل کوزېدل شو د دې داسې په کار دی که کم سې کم یعنې مرسته او کومک کوي خو چې بارډر نه غاړې عمري کیم هلته بل کیم جوړ کړی دی چې د افغان ګورنمنټ جوړ کړی هغه پورې رسوي دا به لږ ښه خبره بار بار دغه ټیمونه بار بار میلاو شو که نه نو ولې زړه ولې نه کېږي افغانستان ته موږ ته دا چې دلته شوی موږ دلته تقریبا 30 سال 28 سال موږ دلته تېر کړي دي نو موږ ته به هلته دا دوامه زندګي لږ سخته غوندې وي که نه نو موږ ګورنمنټ هم درخواست دا دی چې موږ ته کافي ټایم راکړي د خلکو کاروبارونه دي او بالکل مشکلات دا دي چې خلک د کرایې پیسې نه لري اوسه پر افغان حکومت هغه مو څه خیر خبره اخیستی تاسو فلحال خو هغه خاموشه پاتې دي په دې مسله کې نو که هغه زموږ تپوس کړی وی نو خامخا به یې موافقې ته رسېدلي وی چې موږ ته به لږ مشکلات اسان شوي وی خو فکر کوم چې هغه په دې کې خاموشه دي نو آیا چې کوم ملک تاسو سره 40 کاله احسان وکړو اوس په کار نه راځي خپل وطن ته سره لاړ شي ځکه چې پاکستان خپل هم څه ده که نه خو باندې معذوره شوی ده نه انشاءالله اراده مو خپل هم شته ده خو بس داسې ده چې اوس موږ لږ وخت ته ضرورت لرو که نه چې موږ ته لږ کافي غوندې ټایم راکړي چې موږ په اسانۍ سره به دا خپل کارونه راټول کړو دا خپل مشکلات حل کړو او خپل وطن ته لاړ شو اوسه پورې چې کوم پبلک عوام هغه خبرې تاسو واورېدلې اوس دغه کیمپ والا چې کوم مشران دي ملکان دي هغه سره موجود دي هغه سره مو میلوم پاکستان حکومت خو همیشه دا خبرې کړي دي که نه چې لاړ شي چون اولو کلونو کې د پی ټي آی صاحب حکومت چې راغی نو پرویز خټک کارټونو کې تاریخ هم و خو ویلي چې مهاجر به په 3 ورځو کې ځي و خلکو د څنګه به ځي دا مرغان دي پرواز وکړي د چا خیال ده چې چا څه وویلي هغه به نو خبره هم پاتې شوه بیا 2016 کې هم د پاکستان حکومت وویلي چې مهاجر به ځي پالیسي ګونګه وساتله لکه نن حالت کې چې څومره مهاجرو کالي تړلي هلته هم دقسې تړلي وتله د دې ځل چې کوم اواز ده بس خلک یې سره د دې ځل بدل ده دې ځل انقلاب ورکې شته ده د حکومت همیشه دپاره داسې کار کړی که نه چې مهاجر یې ځورولي دي د ځورولو په سر کې دوی ته بدل د یونیسیار یا د غیره سیستمونو نه پیسې راغلي بیا مهاجر په قرار شوي دي د دوی غوښتنه هم زموږ په بېعزتي ده چې خپلې پیسې د دنیا وال نه غواړي چې راشي د مهاجر په سره په هغې موږ ته یو قسم بېعزتي میلاویږي وي هغه نه بعد دوی بیرته سہولت شي خبره خپله واخلي که نه مهاجر آزاد شي څه خبره نه ده یوه خبره نه ده مهاجر غریب په داسې ټینشن کې اچول شوی دی که نه چې په خپل دریځ نه پوهېږي چې اوس څه وکړو دې کیم کې داسې خلک شته دي داسې خلک چې زه به یې ثبوت درته ونه وایم چې بېګا ته د ډوډۍ درک نشته کې د دې نه چې کوم ترانسپورټ و هغه چالو و په ښه حالت کې چالو و نو 80,000 به اوس د پاکستان حکومت چې د عام موټر بند کړی چې دا به نه ځي افغانستان ته هر هغه موټر به ځي چې ویزا پاسپورټ ولري نو چون د موټرو کمبود دی 15 لکه 4 لکه روپۍ کرایه شوه یو سړی چې بېګا ته ډوډۍ نه لري 4 لکه روپۍ به د کوم ځای نه ورکړي مونږ مرغان یو چې پرواز وکړو لاړ شو سرحدونه یې بند کړي دي دروازه د تورخم یو ده د دومره سر نه چې دا ټول خلک راځي په دا یو تورخم وځي یا دا به لږ عذابي که به ډېر عذابي چون چې په راتلو کې د غېږه خلاصه کړې وه چې مهاجر راتلل بلکې په افغانستان کې جنګ و تاسو دا پالیسي اختیار کړې وه چې آزاد پاکستان ته راځئ نو هغه چې خلک راتله چې اوس څنګه یې بیرته غواړي وباسي موږ د دې دعوه نه لرو چون دا ملک موږ ته خوښ دی زموږ ګران دی زموږ د بچیو خاپوړي پکې شوي زموږ د بچیو اصلي مسیر د وطن دغه وطن دی بل وطن نه دی کوم چې د ترانسپورټ دی
نو ډیر خلک شکایت لري چې دغه حکومت چې دغه ترانسپورت گاډي ساري الته نه راځي هغه باندې موږ کو د طالب حکومت باندې کنه کستا خپل ستنازای خپل منځ کې حل کړي مهرباني وکړي ترانسپورت ته مخ ور کړي چې ترانسپورت آزاد راځي چې د ماجر انتقال ور باندې وشي چې تم ترانسپورت زنده د هم دا کړی دا ماجر بسنګي زی پاک نصیباز مونږ د ملک څوک شته ناظم هم شته وزیر اعظم هم شته رئیس جمهور هم شته چې شي هم شته چې چار کوڅه کې راونیولو د بس ډبای بم او د ډبای انجاب دغه د 400 بکای نو د زورور سړی مخه چانه د نیول دا مې اوریدلی وای د زورور سړی او بم مخ پورته زی د حقیقت ته چیزي نو اوس یو غریب سړی ستون لري ته چې د ماته دغه تراغلی کنه چې دوه پولیس هم د سر راشي زما څه حیثیت چې ماته خلک وای چې ته ملکه زما څه حیثیت دی چې یو میلمه د چا کرا راشي کنه بیا د کور نه بس یو په عزت بس کو بی عزتۍ به بس خپل په سکول کې د ټیچر ان ډیوټي کوم چې دلته کوم سټوډنټان دي او چې اوس کوم د پروسس دی سکول روان دی تعلیم په دې ټیم باندې څوک پاتم شپږم لسم دولسم مخکې انتر ام اس سی بي سي بیس پر روان دي دوی چې دا کم فارغین دي که هغه د خپل اسناد هم وریفای کوي نو هغه د بورډ نه ونیسه انتر کونسلیټ پورې په دې کې یو پروسس دی چې کې بي سي سي وغیرہ وغیرہ څو غدي نو دا نه کیږي مېش کې لکه دا خو اول نه ممکنه ده کوم تاسو باندې حالات رالو اکثر پاکستانیان دا تنقید لري چې د افغانان رونو خپل رویو د وجنه سخت شو په دې کې څه حقیقت شته یاره حقیقت خو زکه پکې شته چې د راس پنځه ګوت یو شی نه دي د کیپ حکومت د غاڼه د څه پرابلم نشته دی ځکه هغوی بار بار چیغ وایي چې موږ شپږ میاشتې وخت ورکړی دی نو موږ هم باید پوه شو په دې شپږ میاشتې کې خپل ځان راټول کړو مزید موږ دا ونه وایو چې یاره موږ ته د وخت میلاو شي داسې خو وختونه ډېر راکړي دي خو چونکې دا اوسه کم وخت و 1 دسمبر پورې لکه دا یو ښه وخت و ځکه مخکې د موسم مطابق هم ښه و او که اوس دوی دا کومه لنډه فیصله کړې ده په دې کې به لږ مشکلات جوړ شي څه چې پنجاب وکړل که نه او ښه یې ونه کړ ځکه چې داسې خلک دي که زه تاسو وایم چې ښځې ته نه پاتې دي نارینه اړولي دي اوس هم زموږ په کیم کې د بعضې خلکو کډې پاتې دي کورونه یې پاتې دوی تښتېدلي دي نور کورونه یې پاتې دي تللی نه شي ډار نه تا ته وایي ما ته وایي چې یاره څه طریقه برابره کړه نو زه ورته هم ستا غوندې مهاجر یم که زه راوړم ما سره هم ستا غوندې عمل کېږي افغان ګورنمنټ رویه خو په کاره تاسو رویه تاسو سینې سره لګولي وی چې یو سړی خپله بېوسه وي کمزوري وي هغه وس نه لري نو افغانستان ګورنمنټ په دې ټیم کې ډېر کمزوری بېوسه دی زلزله ورباندې راغله نوی حکومت دی او بل د افغانستان حکومتونو داسې څه که زه ته وایم خپې هم نه لګېږي پخه چې اوس څوک وایي چې یاره به 20 سال ټینګېږي که نه زموږ دا ذهن کې نه وه چې اشرف غني حکومت به ړنګ شي دا د چا ذهن نه اخیستله نو چا منله ړنګ شو نو دا حکومت چونکې د هغه نه ډېر په لاندې لیول باندې دی نو خلک پسې رزه شماري سبا به ړنګېږي بس سبا به ړنګېږي خو زه چې خدای نور داسې حفات نه راولي ځکه چې د هر چا حکومت وي او زموږ ملک دی موږ ورباندې ویاړو دا هم زموږ ملک دی په دې هم ویاړو خو چونکې هغه زموږ د مور پلار وطن دی نو خوږېږو ورباندې او دلته هم ښه ژوند تېر کړی دی چې اوس موږ ځو دې ځای نه دا موږ ته مشکلات ښکارېږي د دې ځای په حالاتو باندې موږ پوه یو که هغه ځای کوم لوړپوړي چارواکي دي هغه زموږ دا خواست دی چې یاره هغوی د ګورنمنټ سره کښېنېږي مطابق یې فیصله وکړي یو ځل نه 2 ځلې 2 ځل نه 3 ځلې چونکې حکومتونه دي او دا د یو بل سره مني چې په کلي کې یو مسله پیدا شي خلک ملکان یو بل ته ورولي که د مرګ مسله مې جوړېږي که یو ځل نه وي 2 ځلې 2 ځل نه 3 څلور ځلې او که زموږ ګورنمنټ دا خبره کوي چې یاره موږ یو ځل ورغلو وای نه ورتله نو بیا دوی خاموش پاتې کېږي دا دوی کمزوري ده یار پاکستان کې کومه ترخهګرۍ ګزار کېږي لګیا هغه افغانستان سایډ نه کېږي خپل ملک خپل وطن دې کې ګرم ګڼئ که نه ګڼئ زه یو خبره کوم جنرال چې د مهاجرو باسي که بیا دا کیسونه کېږي دې ذمواري به څوک واخلي چې نه به کېږي دا خو باړ ولګېده باونډریانې بندې شولې دا راځي په کومې باندې زه خو چې خپله اوس کابل ته څم 2 شپې خو سوچ کوم چې زه به ځم څرنګې بیا د راتلو خو به دغه د کال خبر وي چېره زه به څنګه رسمه نو چې دوی دا یایي چې کم کس کریمینل وي دغه خو موږ دفاع نه کوو بیا دغه ته قانوني سزا ورکړي مخامخ دې راولي دغه اصلیت دې خلکو ته وښيي او یو خو داسې که په میډیا باندې وي چې یاره افغانۍ د افغانۍ د پته یې نه لګي چې یاره افغانۍ حقیقت کې دی که نه دی او چونکې چې کم کریمینل خلک دي بیا سزا ورته میلاو شي او موږ خپله د دې خلاف یو تاسو یو ښه مستقبل لپاره دعاګو یم ډیره شکریه اخر کې یوه ناره چې پاکستان زنده باد اور افغانستان زنده باد جزاک الله مسلمان هم زنده باد تھینک یو